او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دغه فتنه دغه ازمایش دا د دجال دی. د دجال ظهور بکیږي او د دجال داسې فتنه ده چې کله دا فتنه برپا شي او دجال راوځي نو د دینه با هیڅ یو کس بچ کېدی نشي او کمزوري ایمان والا خو با د مخ سره د ځان سره کوي ملګری کوي به. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دا دجال الله رب العزت تعالی طاقت ورکړي دا الله مخلوق دی او دی به د ربوبیت دعوه کوي او دی به وایي چې زه خدای یم زه الله یم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل خبر سره واره ان الله جمیل الله تعالی ډېر ښایسته دی او د هر عیب نه الله پاک دی او دی عیبدار دی د دې یو سترګه ده او یو سترګه یې ختمه ده نو یو سترګه کېدل دا عیب دی کدا خدای وي او دا رب وي نو پکار دی چې ځان له حسن ورګړي نو بده کې حسن نشتا دې دا عیب نه ډک دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د دجال سره به جنت هم او جهنم به سره هم یو طرف ته به سره نعمتونه باغات به او میوي به فصلونه به او بل طرف ته سره ور دی حالات به داسې جوړ شي چې انسانان په خپل ژوندۍ کې تنگ شي د مهنګای نه بعد به قحط سالی شروع شي او داسې قحطونه به یو سړی به کور ته راننوځي ثابت ورځ به وګرځي لیکن دته به د خوراک سمیلاو نشي نو دی به کور ته راشي چې کور ته راننوځي نو دی به خپل اولاد اینی چې د لوږې د لاسه هغه جاړي او فریاد کوي خپل مور او پلار اینی چې د لوږې د لاسه او د کمزوري وجود او د بوډاتوب د لاسه دوی مرګ ته نږدې دي نو دی به سوچ کوي چې د خپل اولاد لا د خپل بچو لا او مور او پلار لا د کم طرف رزق پیدا کړم نو دی به په دې امتحان کې بهر روزي په دې حالاتو کې دجال ویني دجال ملګری به आवाज لګای چې څوک په دجال باندې ایمان نه وړي دا خدای دی دا رب دی نو هغه له موږ رزق ورکو نو دی به یو طرف ته سوچ کوي چې یو طرف ته بچی دي یو طرف ته مور او پلار دي او لوګه دا سخت د تکلیف دی رزق نشتا او بل طرف ته راته وایي چې هر څه به درته میلاویږي خو صرف دا ووایه چې ما په د ایمان ډېر کمزوري ایمان والا به خپل ایمان پریدي په رب باندې به ایمان پریدي او لاړ بشي په دجال باندې به ایمان نه یو سړی مور او پلار به د لوږې د وجې نه مړی دی به سر ته ناست یا د سره هم څه نشته چې دی په خپله باندې وخوري دته په دجال وایي زه درله دا مور او پلار را ژوندي کړم بیا به ما رب ومنې نو هغه وایي چې د دې نه کم بل رب کېدی شي چې ما ته مور او پلار را ژوندي کوې خو دغه رب دی که نه نو شیطانان با د د مور او پلار شکل اختیار کړي او د ده مخې ته وراشي دی به دا ګمان کوي چې دا زما هغه مور او پلار را ژوندي شو او دی په دجال باندې ایمان نه وړي نو کله چې داسې حالات دي نو په دغه حالاتو کې مضبوط ایمان والا هم موجود دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې زما د امت نه با المهدی من عترتی من فاطمه رضی الله تعالی عنها او کما قال النبي صلی الله تعالی علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل په دې حالاتو کې با چې مسلمان تنگ شوی دی په تکلیف دی
دته هیڅ خپل مداوا او خپل مددگار نه ښکاري، د هیڅ طرفه دا توقع نشته چې زما به د دې طرفه مدد وکړي شي. نو بیا به یو زما د امت نه، زما د اولاد نه چې د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د اولاد نه به یو هلکي، یو نوجوانی د هغه ظهور به کېږي، هغه به دنیا ته ښکاره کېږي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د هغه د مور نوم به بیبي آمنه او د پلار نوم به عبد الله او د هغه نوم به زما د نوم بشانی یعنی محمد. او هغه ته به لقب ورکړل شوی او دا لقب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل ورګړی، د هغه لقب به مهدی. ډېر خلک مهدی وایي، مهدی نه مهدی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل مهدی دیبا د ظهور بکیږي، دی به دنیا ته راځي، داسې به نه چې एकदम به دنیا ته راشي، دیو په دې دنیا کې د عام انسانانو په شان وخت تیری، دته په خپل هم پته نشته چې زه مهدی یم، دته په خپل هم پته نشته. کله چې دا حالات داسې نو په دغه حالاتو کې با سلويخ ابدال دوبا وتی په تلاش کې د امام مهدی. او د امام مهدی دا عقیده دا د اهل سنت والجماعت متفقه عقیده ده او د حدیث متواترنا ثابت خبره ده چې څومره د احادیث کتب دي نو په هغه کې د امام مهدی تذکره موجود ده. دا سلويخ ابدال دا د بزرگانو اعلی قسم دی. دو به تلاش کوي ګرځي با، او چې کله دته پته ولګي چې دا خلک په ما باندې ګمان کوي چونکې د عرب نه دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل تر هغه وخت پورې و قیامت نه راځي تر څو پوری چې د عرب نه زما د اولاد نه یو بادشاہ پیدا نشي چې هغه به دا ټول ازمکه د عدل او د انصاف نه ډکوي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د هغه د مور نوم به بیبي امنای، د پلار نوم به عبد الله، او هغه به زما د لور د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د خاندان نه او د مسکن او د اوسېدو ځای به مدینه منوره او د نوم زما په نوم باندې دی یعنی محمد. دیبا پوه شي چې دا خلک ما ته پیشکش کوي. په دغه وخت کې با د سعودي بادشاہ د وفات شوی، خلک به د بادشاہ تعین کوي او خلک به دومره تنګ شوي چې خلک به صرف دا غواړي چې موږ لا مهدي پکار دی. چغې به وي خلک چې مهدي راشه مهدي راشه. خلک به دونه تنګ شوي، د لیډر او د یو داسې قائد تلاش به چې موږ له داسې انصافدار حاکم لکه څنګه چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ موږ لا داسې بادشاہ پکار دی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا چې کله د امام مهدی ظهور وشي نو بیا د یو مسلمان د پاره د دې خبري اجازت نشتا چې دې په خپل علاقه کې اوسېږي، چې دې په خپل علاقه کې اوسېږي، بلکې دې با نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ځان مهدی ته رسای، د امام مهدی په لشکر کې بزان شاملې، حتی تر دې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کچری تاسو په واورو باندې راخوېږئ او ځان رسولی شئ نو ځان د امام مهدی لشکر ته ورسوئ. که په واورو باندې ولې نه، که په سخت او تکلیف او په ګټانو باندې ولې نه، خو تاسو به د امام مهدی لشکر له ځان رسوئ. دا به هر مسلمان باندې لازم. او د امام مهدی د لشکر
غټه حصہ به دا به د خراسان نه. او خراسان علما فرمای چې دا د ایران، افغانستان او د پاکستان او د هندوستان د علاقې د دینه به غټه حصہ. او د دجال سره به او یا زره يهوديان ملګری، او یا زره يهوديان دا به د دجال ملګری. او د دې او یا زرو يهوديانو میشن بدای چې مسلمان د دنیا نه ختم شي، د الله نوم د دنیا نه ختم شي. لیکن دا يهوديان به خپل میشن کې کامیاب نشي او الله دې نه کیږي، الله دې نیست او نابود کی. نو امام مهدی چې کله واوري چې دا خلق ما خلیفہ کوي، ما بادشاہ کوي، نو امام مهدی به د مدینه منوره نه مکه مکرمه ته لاړ شي. په مکه مکرمه کې چې کله د کعبۃ الله دراشي، ځکه چې یو سړی مکه ته راشي او د کعبه طواف ونه نو د په ایمان کې شک دی، ځکه چې هر مسلمان دړه د ارمانی چې زه کعبه ته ورغلی او ما طواف وکړي، ما عمره وکړي. نو امام مهدی به د خلکو نه پټیږي او دی به وایي چې نه زه دې ته تیار نه یم. دنیا خلکو دعوی وکړي یاره زه امام مهدی یم او زه راغلی یم. امام مهدی او بخپل باندې چرتم نه وایي چې زه مهدی یم، اب ځان پټای. د اولیاء الله د ټولو نه غټه نه خداله چې دی با خپل نیکی پټای ښکارا کوي به نه موږ چې معمولی نیکی وکړو جو بس بیا چې ډمامه بکار د نو خد درنه چې هر چاته وایي چې بھائی ما دا نیکی کړی. د اولیاء الله د نیکانو خلقو نه خداله دی بخپل نیکی پټای چاته به نه خای وای دی به خپل نیکی کم چې د الله ولی وای دی بخپل نیکی داسې پټای لکه څنګه چې انسان خپل ګناه پټای. یو سړی ګناه کړی هغه خلکو ته وایي چې لکه راشه کنه ما دا ګناه کړی، هغه وایي چې خدای پاک پر دې روان دی واچ وای دا غل چې غلا کوي کنه وای دا غلا نه مخکې وایي چې یا الله سوال کوي چې دا غلا کومه یا الله به دې کې می کامیاب کې پر دې روان دی واچ کوي غلا حرام کار کې خو بیا هم بزن د پردې سوال. نو د حجر اسود او د مقام ابراهیم په منځ کې دا ابدال به راگیر گرو به نسی چې حضرت تاسو څه کوئ، ټول امت ټول مسلمانان تاسو په تمه دي، په انتظار دي، تاسو ته قتل دي او ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام د خاندان نه او دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام پیشنګوئی ده، لہذا تاسو ځان نشه خلاصولی، تاسو دا خلافت سنبال کړئ، ټول خلق تاسو سره دي. نو د مقام ابراهیم او د حجر اسود په منځ کې دا ډېر مبارک ځای دی. په دغه ځای کې چې انسان څه دعا واړي دعا قبلي، ډېر مبارک ځای دی. الله تعالی دې موږ ټول هغلته بوتلېږي او الله رب العزت دې په موږ باندې په دغه ځای کې د عبادت کولو توفیق رانصیب. ډېر ښایسته ځای دی، ډېر ښکلی ځای دی. بختور خلک به هغه چې په دغه ځای کې عبادات وکړي، الله رب العزت رضا کی. او څومره بختور خلک به هغه چې د امام مهدی په لاس باندې په دغه ځای کې بیت امام مهدی و بیت شروع کی، د حجر اسود مخې ته دغه د بیت شروع شي او خلک به د امام مهدی په لاس باندې بیت وي او فلسطین والا چې وي یا مهدی لبیک یا مهدی، هغه من په انتظار زمون خو هیڅ څوک د مدد نشته. اے الله مهدی راولېږي.